अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब वलम यजअल लहू इवजा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुलि व खातमिल अंबिया व अला आलिहि व अस्हाबिहिल अत्क़िया الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين درود شريف وعي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد زما عزتمندو حاضرینو بهر اوریدونکو مخکی دو جمعو باندې د سحر جادو او د کوړو منترو باره کې خبره شوې وه چې دا څومره قبیح عمل دی الله رب العالمین ورته په قرآن کریم کې کفر ویلی دی وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا الله رب العالمین ویلیو چې سلیمان علیه السلام دا کفر دا سحر نه دی کړی لیکن کفر او سحر او جادو خو شیطانانو کړیو نو پوره وضاحت سره تقریبا د قرآن کریم په آیاتونو سره او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو سره د هغې قباحت بیان شوی او چې دا یو قبیح عمل دی ځان کې ساتل پکار دی
نن جمعه باندې منګه دا بیانو چې د سحر علاج په قرآن او په سنت کې شته او څه علاج دی. زما عزتمندو رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې چې کوم قرآن نازل شوی دی، کوم کتاب نازل شوی دی، دا عظیم الشان کتاب دی، لوی شان والا کتاب دی. او د دې باره کې الله تبارک وتعالى ویل دی وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین، چې قرآن کریم موږ نازلو او په دې کې شفا ده او رحمت دی د مؤمنانو دپاره. د سحر جادو چا باندې سحر شوی دی، چا باندې جادو شوی دی، چا باندې کوړې شوی دی، د هغې علاج په دوه قسمه دی. یو علاج دی قبل المرض، د مرض د لګېدو نه مخکې، یعنی چا باندې جادو نه دی شوی خو دی غواړي چې په ما باندې جادو ونه شي، نو څه علاج دی، څه عمل دی، څه کار دی؟ دی به کم اعمال او کم اذکار به دی کوي چې په جادو نه دی خلاص شي او د جادو په ده باندې اثر ونه کړي. او یو هغه علاج دی بعد المرض چې کم یو انسان باندې نارینه زنانه باندې جادو شوی، سحر په هغې باندې شوی، نو بیا د هغې دپاره څه علاج دی. نن جمعه کې به انشاءالله تعالی موږ هغه بیانو چې علاج قبل المرض، چا باندې سحر نه دی شوی، چا باندې جادو نه دی شوی، خو چون کې دی وایي چې په ما جادو ونه شي، په ما باندې سحر ونه شي، څوک ظالم او کافر په ما باندې جادو ونه کي، په ما باندې کوډې ونه کي، په ما تعویذونه ونه کي، او ما ته د دغه شریانو د شر د فسادیانو د فساد نه څه نقصان ونه رسي، نو د هغه دپاره کم کارونه کول پکار دي. نو یو څو طریقې چې قرآن او سنت بیان کړي دي، نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپلو احادیثو سره هغه بیان کړي دي، نو هغه به انشاءالله تعالی نن وایو. د ټولو نه اول چې کم یو انسان دا غواړي چې په ما باندې سحر ونه شي، په ما جادو ونه شي، د دغه نقصاناتو نه زه بچ شمه، د کوډو منترو تعویذونو نه بچ شمه، نو هغه دپاره دا پکار دی چې سحر او ماښام درې ځله د آخرني 3 سورتونه وایي. سورة الاخلاص 3 ځله وایي، سورة الفلق 3 ځله وایي، او سورة الناس 3 ځله وایي. سحر او ماښام، سحر کې 3 ځله وایي، نو ماښام کې 3 ځله وایي. جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دغه انسان ته هیڅ شی ضرر نشي رسولی، کوډې او منترې او جادو په ده باندې اثر نشي کولی. الله رب العالمین به د دغه شرور او د دغه فتنو نه بچاو ساتي. دغه 3 سورتونه پکار ده چې د دې معنی هر مسلمان ته یادوي. لکه اولنۍ سورت دی سوره اخلاص، نو دې کې الله رب العالمین څه ویلي دي چې دې کې دومره کمال دی چې انسان په دې سره د سحر او جادو نه اخلاصیږي، او سحر او جادو په ده باندې اثر نشي کولی. نو د هغې معنی وایو لفظي. بسم الله الرحمن الرحیم، شروع کو منگا پا مدد دنم دا اللہ، دا سے اللہ الرحمن چی عام مہربان دے، الرحیم او خاص مہربان دے. قل هو اللہ احد، قل یا پیغمبرا هو اللہ احد، دغا اللہ تعالی یکیو دے، یکیو ذات دے دغا اللہ. اللہ الصمد، اللہ بے حاجت دے. لم یلد ولم یولد، لم یلد ند دے اللہ نسوک پیدا شوی دی، اولادی نشتا. ولم یولد
او نه د الله د چانه پیدا شوی دی پلار نیکیم نشتا نو زامن اولادیم نشتره د یهودو خبره دروغ دا چغی وی عزیر ابن الله عزیر علیہ السلام د الله زوی دی نو هغه دروغ وی د نصاراو عیسایانو خبره دروغ شو چغی وی عیسی ابن الله عیسی علیہ السلام نعوذ بالله د الله زوی دی د مشرکینو خبره غلطه شو چې مشرکان نعوذ بالله غوی الملائکه بنات الله ملائک د الله لونه دي په دې ټول باندې په دې کې رات وشو چې الله ګوره یک یو دی الله سره شریک نشته دی الله الصمد الله تعالی به حاجت دی لم یلد نردی الله نه څوک پیدا دی ولم یولد او نه د الله د چانه پیدا شوی دی ولم یکن له کفوا احد او نشتر دی الله تعالی پشان هیڅوک د الله په برابر هیڅوک نشتا د الله په مثال هیڅوک نشتا د الله پشان بل څوک نشتره بیا بل سورہ فلق د دې لفظي ترجمه بسم الله الرحمن الرحیم شروع کو منگا پا مدد دنم دا اللہ چی عام مہربان دی او خاص مہربان دی قلو آئے پیغمبرا اعوذ برب الفلق زپناغ وعلما اعوذ زپناغ وعلما برب الفلق پرب تراخ کارا کولو پا اغرب باندی چی راخ کارا کول کئی من شر ما خلق او پنائی دتسن غوارما من شر ما خلق د شر دا اغا سنا چی اللہ تعالی پیدا کری دی اللہ تا اغا شر نرال پنائی راکا چی تا پیدا کرلی نو دس شیف دنیا کی نشتا چی اللہ نے پیدا کرے دا څومره څه چی دی که خدیو که بد دے پیدا کون کے اللہ دے کسب کون کے انسان دے د بد و اعمالو خو اللہ تبارک و تعالی د دې هر څه پیدا کون کے دے نو شکل ته دا سوال کې نو الله رب العالمین بخامخ تعالی پناهی درکې د دینا قولوا یا پیغمبر اعوذ برب الفلق زپناهی غواړم پرب در اخکارا کولو من شر ما خلق د شر د هغه څه نه چې الله تعالی پیدا کړی دی ومن شر غاسق او د شر د هغه تیارې د شپې نه ومن شر غاسق او د شر د هغه تیارې د شپې نه اذا وقب کله چې دا تیار را خوره شي په دې کې کوم شرور دی په دې تیاره کې داغی نم پناہی غوارما ومن شر النفاثات او دا شر دا اغا پوکو کون کو خزونا فی العقد پغوٹو کی پوکی کون کی زنانا او دای ولی نفاسات مؤنث ذکر شو داغی وجه دادا چې د کوړو د منترو د جادو دا سوچ او فکر دا په زنانو کې ډیری دیو زم ډیره تعویذګرو لا او سایرانو جادوگرانو بسی گرزی او کوشش هم دا کئی چی رمگ یاد کو ومن شر النفاثات او دا شر دا غفوکو کونکو زنانونا فی العقد فغوٹو کی ومن شر حاسد او دا شر دا حسد کونکنا اذا حسد کلچ خپل حسد راخکارا کی اللہ دا دین منگل پنائی راکا بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کو منگا فمدد نم دا اللہ دا سے اللہ چی عام مہربان دے الرحیم او خاص مہربان دے قل اعوذ برب الناس قل اے پیغمبر اعوذ برب الناس زپانائی پنائی غوارما پر رب دا انسانانو د انسانانو چې کوم رب دې پاره پناهي غواړم ملک الناس بادشاہ د انسانانو
الہ الناس معبود د انسانانو او حقدار د بندګۍ د انسانانو، رب د انسانانو دی، بادشاہ د انسانانو دی، معبود او حقدار د بندګۍ د انسانانو دی. من شر الوسواس الخناس، من شر الوسواس د شر دا وسوسو اچون گنا، الخناس پټیدون گنا. وسوسه چې د وسوسې د لپاره پټ شوی موقع ګوري. الذي اغا يوسوس في صدور الناس، چې وسوسه چې پسینو د انسانانو کې، من الجنة والناس د پیریانو د انسانانو نه. دا وسوسه چې پیریانو نه همي او دارنګ د انسانانو نه همي. دا د سورتونو لفظي معنی وا او در دې لپاره چې په دې صورتونو باندې انسان ځان پوهه کې او په ځان باندې وایي نو بیا به خوانم ډیر گئی. کله په دې سره دم کې او د معنی ته یاد ای. هر مسلمان له پکار دی چې کم یو دم کوي او د هغې معنی ورته یاد ای. دا مونځ منګه کوو چې د دې معنی چاته یاد ای، د هغه جدا خواني د هغه مونځ او معنی نه یاد نو د هغه پکې ځان له سوچونو فکرونه کوي، په خوله باندې یو څه وایي نور سوچ بل ځای. هر یو د قرآن کریم تلاوت یو انسان کوي او معنی ورته یاد ای نو ماشاءالله د قرآن پیږي وا چې دی کې الله تبارک و تعالی ماته څه ویلي دي. نو د ټولو نه اولنې عمل چې انسان هغه وکړي او د جادو نه خلاصېږي او د جادو په شان قبیح عمل هغه په ده باندې اثر نشي کولی، نو هغه دا دی چې سحر او ماښام درې ځله دا سورتونه وایه. سحر 3 ځله قل هو الله احد سورت وایا، 3 ځله سورت الفلق سورت وایا او 3 ځله سورت الناس قل اعوذ برب الناس دا سورت وایا. 3 ځله سحر، 3 ځله ماښام. ان شاء الله تعالی د الله په فضل سره د الله په کرم سره تا باندې به سحر او جادو اثر نشي کولی. او که کمی نشي ویلی ماشومان دي نو پاغي باندې هغه وایا او د ماشومان په دموا ان شاء الله تعالی بیا پاغي باندې جادو اثر نه کوي. کوم انسانان چې ځان له پخپل ویلې شي هغه پخپل ځان دمای او کم ماشومانی نو پاغي باندې مشران په کار در چې دا دم اچي سهار او ماښام 3 ځله سو د اخرنی 3 سورتونه وای ان شاء الله جادو به اثر نشي کولای. دا یو عمل شو. دویم عمل چې جادو لا پتا باندې نه دی لګېدلی خو د جادو توی په ما باندې ونه لګي، دا هغه اعمال دي. دویم نمبر عمل دا دی د وضو کېدو په وخت کې دقه 3 سورتونه د اخرنی 3 سورتونه دا 3 ځله ووایه، په خپلو لاسونو باندې چوپ کا او بیا په دې ټول بدن باندې د لاسونه راکاږه 3 ځله. 3 ځله په لاسونو چوپ کول او 3 ځله په بدن راخکل او 3 ځله دا سورتونه دا ویل. دا عمل د رسول الله صلی الله علیه وسلم او نبی علیہ الصلوۃ والسلام با هغه پر نو د کې د سو پر به دا عمل نو کړي. نو بهترین عمل دی او دا حدیثونه ثابت دی. نو کې انسان دا غواړي چې په ما سحر جادو د چا منترې په ما اثر ونه کړي نو دا عمل لکې د وضو کېدو په وخت کې 3 ځله اخرنی سورتونه 3 ځله او بیا 3 ځله دا په لاسونو چوپ کول او په خپل ټول بدن باندې راخکل. دا دویم عمل شو. دریم عمل د هر فرض مانځنه وروستو یو ځل دا 3 سورتونه وایا، یو ځل. ګوره د سهار او ماښام 3 ځله شو، د وضو کېدو په وخت کې هم 3 ځله شو او د فرض مانځنه وروستو یو ځل شو. چې فرض مونځ دې وکړه یو ځل ووایه قل هو الله احد اخره پورې، یو ځل ووایه قل اعوذ برب الفلق اخره پورې، یو ځل ووایه قل اعوذ برب الناس اخره پورې. دا عمل چې تا کاو نو ان شاء الله د الله په فضل سره جادو په تا باندې اثر نشي کولی، کوډې او تعویذونه په تا باندې اثر نشي کولی. او څلورم عمل دا خو 3 اعمال شو. ان شاء الله په دې باندې به عمل کوو نو بیا به دا مشکلات به نه راځي. څلورم عمل
سحر او ماخام درې ځله دا دعا ویل چا دعا دا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم درې ځله سحر ویل درې ځله ماخام ویل دا مع اسمه پر په لیکلو کې اکثر خلک ویني نو هلته مع اسمه په لیکلو کې دا حمزه بس پکې او چې کله بیا وایي نو په ویلو کې به دا حمزه پکې نه وي مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم ترمذی شریف کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات لم يضره شيء جناب محمد رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمائی وکم یو بندا ناری ندے کا زنان دا خوچی آغا دا ہر ورزی پا سحر کی او دا ہر شپی پا ماخام کی آغا دا کلمات ویل بسم اللہ اللذی لا يضر مع اسمه شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم دریز لیویل نبی علیہ السلام دا تعداد خود لے نبی علیہ السلام ویلی دریز لیوایا 3 مرات دریز لا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لم یضره شیئون دغ انسان تا هیچ شیم ضرر نشر سوالے دا چا خبر ادا داغا محبوب دو جہان دا اللہ محبوب سید البشر آغا دا تمام انسانان سردار امام الانبیاء دا پیغمبران امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وائی نقسم باللہ دا نبی علیہ السلام خبر گورے ندرو کی چام دا عمل وکا دا انسان تا ہیچ شے ضرر نشی رسولے ہیچ نقصان ورطا نشی رسیدلے چکل دا عمل کئی انشاءاللہ دا دعا بموئی دا دے معنی دارا گورا بسم اللہ اللذی پنم دا اللہ تعالی آغازات اللہ لا یضر مع اسمه چی تکلیف نشور کولے دا اللہ تعالی دنم سرا شیئن سشے پی الارض پزمک کی ولا پی السماء او نپا اسمان کی دا اللہ دنم سرا نظمک کی چوک تالا تکلیف در کولے شی نا اسمان کی چوک تکلیف در کولے شی وهو السمیع العلیم او دا اللہ تعالی دا ہرچ اوریدن کے دے پا ہرچ باندے دیر خبوی دے نتری دری ذرا سلورم عمل دارے چی انسان پر جادو نہ بچکی اگا عمل دارے چی انسان بدا دعا سہر و ماخام دری دری ذلوائی بسم اللہ اللذی لا يضر مع اسمه شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم پنزم نمبر عمل دا سلور اعمال شو انشاءاللہ یادو با و پدی با عمل کرو مشکلات بنا پیخی گی بیا پنزم عمل آغا کار چی انسان پیر جادو نبچ کی گی دا جادو پشان قبیح عمل داغی دا شر نبچ کی گی دا کوڑو منترو دا تاویزنو نبچ کی گی آغا عمل دارے چی زان زا کجوری والا دومرا خرچی کو گنا زان لکجوری والا چکا یو حدیث کی عجوہ کجوری داغلی دی او نورو کی بیا عام کجوری هم دا عجوہ کجوری بیا دیر خدا او که عجوہ پس بیا دویم نمبر دا مدینی کجوری که عجوہ یو که نئی خوچی دا مدینی او دریم نمبر کی بیا عام کجوری هم دا کار کئی دا پیدا تالا در کئی او که عجوہ کجوری وینو بیا دیر خدا بیا دویم نمبر پس خی کجوری دا مدینی کجوری او دریم نمبر عام کجوری که دا هر زی اغا خیدی او پای که دا پیدشتا نبی علیہ السلام فرمائی دا مسلم شریف حدیث دے
من تصبح ب7 تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم صم ولا سحر. چا چې د سحر 2 کجوري وخړې 2 کجوري 7 کجوري د سحر پراغه د ورځې شروع ده او د 2 کجوري وخړې عجوتن د عجوه کجوري لم يضره ذلك اليوم صم. نو دغه انسان ته په دغه ورځ کې زهرم تکلیف نشي ورکولی ولا سحر او نه سحر. که زهر ورله چا ورکړه په خوراک کې الله به د هغه زهرو د اثر نه بچ کي. که چا پې جادو کا کوډې او منترې او تعویذونه پې وکړه د هغه نه به هم الله محفوظ کي. څومره آسان عمل دی دا. دومره نور سالو ځان له کجوري والو هر سحر 2 کجوري هر سحر 2 کجوري. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وقت هم خودلې دی چې سحر کې وخوره او مقدار هم خودلې دی 2 کجوري وخوره. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای په د باندې با یو په د باندې زهر اثر نه کوي دویم په د باندې جادو کوډې منترې په د باندې با اثر نه کوي. بخاری کې ورسره بیا دا ویل چې وقال غیره 7 تمرات یعنی د عجوی ذکر پای کې بیا نشته چې عام کجورم د عمل عام کجورم انسان سحر کې وخړلې الله رب العالمین به د سحر جادو نه به الله بچ کړي. ان شاء الله تعالی پر به عمل کوو. دارنګه دا په 15 اعمال شو. شپږم عمل د قران کریم تلاوت ډیر کول. چې کوم یو انسان د قران کریم تلاوت ډیر کوي او بیا ور سره معنی یادای نو الله تبارک وتعالى به دغه انسان د جادو د کوډو منترو د دینه به الله ساتي چې د الله د رضا د پاره د زیات تلاوت کوي د الله د کلام چې دا د الله خبرې دی زه ډیر ویم نو ان شاء الله الله به د جادو نه د کوډو منترو نه به الله بچ کوي. دغه شان دا ټول فرایض او پابندي کول څومره فرایض چې دي دا غي پابندي کول خصوصا د سحر منځ په جمع سره کول. ځکه ترمذی شریف کې حدیث ده د سحر د منځ باره کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي من صلی الصبح فهو فی ذمة الله. چا چې د سحر منځ وکړه د الله په ذمہواری کې شو نو چې الله په ذمہواری کې شي دا الله په ذمہواری کې شي نو ته به څه تکلیف ضرور رسي. نو سحر مون چې چا وکا په هو فی ذمة الله د الله په ذمہ کې داخل شو. نو د ټول فرایض پابندي کول خصوصا د سحر د منځ او بل عمل لري چې توبه وستل د ټول ګناهونو نه. نو عزتمند دا هغه عمل دي او ګوره په دې دا یو مسله ده دا څومره دمونه چي نو په دمونو کې په عام او اذکارو کې ګوره دا خبره ضروری ده چې څوک عام ذکرونه کوي نو پای کې دا خبره ضروری ده چې دا ذکر به الله په دربار کې قبولي چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه کم نقلی عقب قبولي. او په دم کې دا قانون بیا جدا دی. په دمونو کې قانون جدا دی بلکې دم په هغه لفظ سره جایز دی چې پای کې 2 شرطونه وي. یعنی هر هغه لفظ چې پای کې 2 شرطونه وي نو پاره باندې دم جایز دی. اگر که نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا غي باره کې د سنې ویل چې دا دم دی او چې کله پکې 2 شرطونه موجود دي یو چې دا غي معنی معلومه وي کله کم لفظ معنی نو معلومه لکه بے معنی لفظ او پتن لګي د کمی جبه دی او پاره باندې انسان دم کوي نو هغه دم هغه به جایز نه وي او هغه دم دا غي نه منع شوی دا ځکه دا غي وجه دا چې د دې پته نه لګي دا شرکی لفظ دی کبه کې توحید دی او الله رب العالمین په قران کریم کې دې نه منع کړل چې د یو لفظ معنی نه معلومه. قران کریم کې الله رب العالمین فرمایي یا ایها الذین آمنوا لا تقولوا راعنا. اے ایمان والو راعنا لفظ موای. راعنا د څه لفظ چې په دې کې د شرک شوبه مو خمانه هم وا او خراب معنی او مطلبونه هم راتله نو الله رب العالمین دا غینه منع وکړه. نو د دم د پاره یو شرط دی چې هغه کم دم څوک کینو دا غي معنی ورته یادای
دویم نمبر پدم کې شرط دا دی چې پدې کې با شرکی الفاظ نه او نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا ویلو لا بأس بالرقا ما لم يكن فيها شرك فاغه دم کې هیڅ باغ نشته چې کله پای کې شرک نه شرکی الفاظ نه ځان ساتان او دموایا نو د قران کریم هر آیات او په هر لفظ باندې په هر آیات باندې او په هر لفظ باندې ته دم کولې شي اگر چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ناغه دا سنی نقل چې دا آیات د پلان کې دم د پاره دی د پلان کې علاج د پاره دی وګوره د قران کریم آیات ویل اګه هر یو آیات پای کې الله شفای خو دې دا پاره باندې انسان روغيږي ټول قران بارک الله دا سویل دی وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنین چې په دې قران کې شفا ده او دا رحمت دی د مؤمنانو د پاره دارنګي عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی علیکم بالشفاءین پتا سو باندې لازم دي چې دا دوه د شفا چیزونه د ځان لواخلای دا دوه د شفا چیزونه په دې باندې عمل وکړي او په دې باندې خپل علاجونه وکړي یو القرآن یو قرآن دی بل والعسل گبین دي شاد دي نو په دې کې الله رب العالمین علاج خو دی نو نن دا الله رب العالمین په فضل سره دا الله په توفیق سره په دې نننۍ ورځ په دې جمعې په ورځ باندې منګه هغه علاج خودو چې انسان باندې جادو کوډې منترې پاره باندې اثر نشي کولای کم یو انسان په دې باندې عمل وکړي هغه مختصرا بیا یو سحر او ماقام درې ځله اخرانی 3 سورتونه ویل دویم د هر فرض مانځنه ورستو د اخرانی 3 سورتونه یو ځل ویل او دریم د ود کېدو په وخت کې د اخرانی 3 سورتونه درې ځل ویل څلورم سحر او ماقام 3 ځله د دعا ویل بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم او پنځم هر سحر وکجوري هر سحر وکجوري خړل دا اعمال دي د 15 شپږم د قران کریم تلاوت ډیر کول د ټولو فرایضو خصوصا د سحر د منځ پابندي کول او توبه استل د ټولو ګناهونو نه ان شاء الله تعالی چې دا اعمال څوک کوي الله رب العالمین باغه د کوډو منترو جادو د سحر نه بچ ساتي الله رب العالمین دی د تمام آفتونو د تمام شرور نه محفوظ کی دعا کوي د رب العالمین په دربار کې الہ العالمین موږ چې څوې سماوري د عمل توفیق را نصیب کا رب العالمین په قران کریم باندې مغفیه کا الہ العالمین زموږ صورت او سیرت د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې کا یا الله تمام دنیا کې څومره مسلمانان دي رب العالمین په چا باندې څه قسمه تکلیف دی الله تکلیفونو نه اخلاص کا الله تمام دنیا کې څومره مسلمانان د چا څه شرعي حاجات دي جایز حاجتونه دي رب العالمین پوره کا اے الہ العالمین څومره مسلمانان د دنیا په کم ګټ کې الله کومګه پیجنو کني پیجنو د چا مقبره شته او د چا نشته څومره مسلمانان وفات شوي دي الله مغفرت نصیب کا الہ العالمین قبرونه د نور نه ډک کا څومره مسلمانان ژوند دي د نیکو اعمال او توفیق ور نصیب کا تمام شرور او فتنو نه بچاو او د خلاصي ذریعہ کا اے الہ العالمین الله دا قران کریم زمون په زندګۍ اجتماعي انفرادي زندګۍ کې راواله رب العالمین جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د امت د فار د خیر کمی دعاګانې کړل ټول خیرونه موږ لراکا یا الله جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د امت د فار د کوم شرور او فتنو نه د بچاو سوال کړل دا ټول موږ له بچاو را نصیب کا اے الہ العالمین تمام مسلمانانو کې اتفاق او اتحاد پیدا کا رب العالمین څومره مسلمانان دي الله چاته څه قسمه تکلیف دی رب العالمین تکلیفونو نه اخلاص کا الله موږ ټول د شریانو د شر د فسادیانو د فساد د بغضیانو د بغض د حسدیانو د حسد نه محفوظ کا الہ العالمین جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د لاسونو مبارکونو د حوض کوثر به موږ ته نصیب کا الہ العالمین پوری سورات سره پوری سورات باندې فاسانه سره موږ پوری باسا د قبر د عذاب نه بچ کا د جهنم د عذاب نه بچ کا الله د ځنکدن په سلګو کې زمونږه مرسته وکا الله په حالت د ایمان کې رااله الله مرګ راواله او په خله باندې او په جبه باندې په ځله باندې دا کلمه جاری کا لا اله الا الله